أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعل شهادة الحسين وسيلة نجاة المذنبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء بضعة رسول الله، وعلى الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة. السلام عليك يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية وخصوصا سكينة، عليكن مني السلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات. قدرمن عزتمن منی کرام، دعا کو پروردگارا دغه تر سرنا د عملونه روزه عبادت په لازم برګه کې قبول مقبول وګرځي. جمعه عظیم او ورځ د مبارکه د خدای بندګي، د خدای اطاعت، د خدای ذکر سره خواسته. ارایز وشول خطبه مو اوریدي، خو سره دوی یو درې خبرې به تاسو زحمت تمام. پروردگار مومنانو صفات بیان کئی: الذین آمنوا وتطمئن القلوب وتطمئن قلوبهم بذکر الله. مومنان آغا دی چه اغوی زړو ته خدای ذکر سره سکون رسیږي. خو بیا مخکې جمله ای الا بذکر الله تطمئن القلوب. او خلکو آگاه وسوی، خبردار خبر شوی
چوک به زړه سکون شي کې لټوي دنیا کې چوک به دولت کې لټوي مختلف قسم ته شیون به انسان ذهن ته رسي او پروردګار دې څه سکون مندای نشي الا بذکر الله تطمئن القلوب او خلکو کچې تاسو غوړی زړه ته سکون ورسو نبی خدای ذکر کې سکون ورکې دې ډیر کریم پروردگار خوش نو دې پر بلند صلوات ای خدای ذکر سره خپل زړه ته سکون ورسوي مولانا پښتنه کې شپږه مولانا مولا جون سلیوی مدنه جاشه دا خدای قرآن کې ذکر کوي چې او خلکو خپل زړه ته خدای ذکر سره سکون ورسوي د خدای ذکر نه مراد دی چې کسا روزه ده بهترین ذکر خدا ده چې انسان همیشه د پورا دغه میاشتې کې د خدای کوم قرآن کتاب دی دې تلاوت وکړي ډېر بهترین ذکر دی ویلي ایوی آئی په بدلی کې پروردگار هر یو انسان ته مکمل قرآن ثواب لیکي خو مولانا پښتنه کې مولا جون دغه تفسیر لګ راته وکړه نه د پیغامونه ای خدای ذکر کوم یو ذکر وکم ذکر ډیر دی ذکرونه ډیر دی خدای مولوی واجب لته نحنو ذکر الله اکبر مولو دی چې خدای ذکر کچیر تو سولټاوي چې غټ ذکر کوم دی او شبي مو ذکر دی خدای د اهل بیت ذکر کوي ټول نه غټ ذکر اندو دی صلوات دوست محمد وال محمد وال شکر وکي خپل براخي باندې وګور د انسان خصوصا تاسو سپروردگار متوسط تخفی کې اهل بیت را کړی دي شکر وکا خپل زندگی باندې زموږ کومه زندگی تیرو د علی ولایت کې د زندگی تیرو اهل بیت ذکر درکو روزه ده یو صحابي ده پیغمبر ته راغلو پیغمبر مسجد کې نوسته رسول الله باندې بلند صلوات یا رسول الله نن مخوم تا کوم افطارای ده افطار ده دوبته مو سکای اس دی وخت کې پیغمبر سره مسجد کې وړي حسین انوست حسین وړو کې ده پیغمبر سره ده رسول الله اخ صحابي سراون شو حسین رسول الله وړي ګوت نه نیولې ده خو یو عجیب منظر ده جمله وره ایمون تزاش یو عجیب منظر ده رسول الله د قدمونو کې غدي حسین د سترګې غړوي صحابي د قدمونو لیکي رسول الله قدم وخلی صحابي پرشي نیولې کې بل قدم وخلی بل ولې کې رسول الله نه پختنه وکا ګرونه صحابي د قدمونو ویلې لیکي ویل یو رسول الله ناظر منلې ده مو ناظر انداخه سیو زه پیغمبر ته دعوت ورکړم کچېری مو دعوت قبول کوی مو خونی تروشی مسجد نه وخلا ایمو خونی پوری څوره قدمونه کې کدی ایوي و قدم په بدلی کې زه یو غلام آزاد کوم تنگ نورسته جمله وره یا رسول الله زه یو غلام آزاد کوم ایوي و قدم په بدلی کې او شدا جمله کله حسین وریدا افطار وشو حسین په منډو منډو روغ مور ته دی مور زهرو سلام ور باندې وکړو یو خبره د کوم منوي خې کنه ویل اسو ویل نه منم ویل خو مو ته اجازه تر وکړه چې زه بابا رسول الله تعالی دعوت ورکړم مو خون دروش زویا ویلی مورې مولا ودی مورې صحابي مولد رسول الله قدمونه شمارل پیغمبر ونه پختنه وکړه صحابي وته یو غلام آزاد کوم یو قدم په بدلی کې رسول الله درو عظیم دی موري موته اجازه تر وکړه زیا افطار پروګرام متاو کوم پیغمبر ته مور دی ګرون ازو ته خوري راخه خبره ده لوړ شه بابا درو غولا وړو کې حسین روغلو وړ قدمونه کې خلل بابا رسول الله که خپاکیږي نن افطار مو خونی کی وکړه نن ته مو ولمنی پیغمبر خوشحال شو خدایا زن نن د حسین ولمن کېږم رسول الله مخکې روان دی حسین ورسته ورپسې دی ورمنې خون ته رسي که نه خو تغزو کې عجیبه منظر داسې دی چې رسول الله سترګې وغړولې مولا حسین یې کور دروازې باندې جبرائیل ویلوړ دی
جبرائیل ویلوړ دی پیغمبر ونه پښتنو کې جبرائیل وی راغلی ویلا یو رسول الله خپل نه یم راغلی پروردګار استولې یم ویلې رستولې یو رسول الله وخت په ویر شو چې صحابي تو قدمونه لیکل ای وی و قدم په بدلی کې یو غلام آزاد کولو پروردګار د موت یې جبرائیل لوټ شاه ای حسین دعوت ته رسول الله د ولمون کیږي افطار د کوي رسول الله څوره قدمونه خلی هغه قدمونه ولي کوي وی و قدم په بدلی کې او یا زره ګناهګار جهنم اور نه آزاد کا پروردګار دی سوره قدمونه چې حسین کور د پیغمبر خلی کنه یو یو قدم په بدلی کې او یا زر ګناهګارو ته آزادای ورکا د سه اهل بیت ته پروردګار کړی دی خوش مقدمه جوړوم اخیری جمله تو سوار روزه ده کنه تیږي وای تو سبلیدلی وی خونی کی جنا واخ کی وړو کې بچا پټشمی ته بچیږي وړ بچا شوق نه روزي ستي انداشه حسین وړو کې ده حسین روزه ده حسین بنزو کول ده روزه نیولې ده خورمنې څ کله سترګې وغړولې نیم اورېز شوې ده ای حسین ای مخ رنگ تغییر شوی ده ویلی ګرمي ده کنه ورمنه روغله مو حسین زویا روزه مو تکا ګرمي ده تګي ویل نه موري اواز روزه مده خدای سره موداد رسومي ورمنه نو سیدا ویلی زمن ډیر ګرون وی کنه ورمنه نو سیدا روغله علي ته دی یو علي خبري کنه خبري حسین روزه ده متویدی نه مولا علی روغله کله حسین چهره ولیدا مولا حسین مخرنګ تغییر شوی دی د حسین زوی زر غلیم ز علیم تو پلوریوم روزه مو ته کله نه بابو لګ مو پرېږدا روزه لګه سار ته ورسوم خبره ورسیدا رسول الله ته پیغمبر روغله ته د مو حسین زوی روزه نه متوي یا نه بابو خیر دی اجازه تر کو روزه به وساتم چونکه حسین دی څوره تکلیف درسي انسان د حسین ظلم وکسي یو ووري پیغمبر څخه کله حسین چهره والي د لسونه او چا کل پروردګار او مرسترګه غروب کا حسین د لیدای نشم حسین مخ رنگ ډیر تغییر شوی دی هیڅ مرسترګه غروب شو او روزمو ټیم شو ورمنی اوبر دا جمله اورا ورمنی اوبر وړي حسین ته مخ کیږي حسین څه ته نه موري وبنه چې کملی چې نه رکاوي موري आवाज روزه مده متلک توخپی کی چې روکا دوه روایتي یو روایت څه ده څورمنه وتی مو حسین زویا وب ایمو ماهر ده د څوره وبدي د ټولز د ملکیات کې دیر کوم دنیا کې څوره وبدي بابا علی تر بابا ته چیرې کوي ولزا ابو ترابیم د زمکه څوره ده خوري څوره دي ته ملکیات ته پیغمبر ته بابا ته چیرې کوي پیغمبر ته دا جمله اورا پیغمبر ته ګرون زوی زی جنت وارث زیم جنات پروردګار مو تر کړه نن نورستای دغه روزي واجنه ته جنات سردور وګرځي دي خو یو روایت څه ده سکلا اغه روزي کې پیغمبر د حسین تند ولیدا په زړو شو ورمنی ونه پښتنه کا بابا رسول الله ویلي جوړي ویل لوري ته خدای تند برداشت نشي کوي حسین د کسي دوی واوري زده لوري په وخت د جوړم الا سم مزدگار بوي حسین به د کربلا گار موري ګوبوند یخي دره چوک بنوي چې حسین د وبو ور کی لوري زهرا دریش په درې ورځې به حسین تګوي ظالمون به شهید کی و سرمنه ونه بختنه کوي بابا ویل زب چیتاوم ویل لوري زهرا ته بنوي ویل بابا ته بچیتا ویل زبانه ویل بابا علي بچیتا ویل غا بانوي ویل خدای ته وای د حسین جړو د پوره بچوګ وی جمله نه اوریدا ای حسین جړو د پوره چوک وی ته حسین وژړي ویل حالوري ماخ بګیګه شیاب وی تو سن دی ای تر ساری به حسین ته جوړي ویل بابا حسین ته جوړي ویل ها و سرمنه ودی ای خو بابا اكم کسون ته حسین ته جوړي شیا دی کنه ته حسین ظلم د پوره جوړي زب اوره پوری جنات نن وزم محشر میدان کې بساروم د حسین یو آزادور هغه کسون چې حسین ته جوړي او چات به کوم ډایرک به جنات بیایم تو صدور اگرون یوی خجار مشم نه حسین څوره عظیم دی کنه د څوره عظمت څخه ملو شوی دی دو بیل نه دی دو چو واجنه حسین سره یوا سترمنه خور وسراوه
شریکة الحسین نمائے ورمن زینب نہ ہوتی ہے جار مشو مولو دا غي پردي کی ترور زینب ته جوړی کنه خو جمله بل تا ویم کله اشپیګه مولو خونی تا ور ولګیدو تاریخ کی رغلی د اشپیګه مولو خونی تا ور لګیدلې ده هیڅ ور ولګیدو خلک رول ای مولو ای خونی ور مړک خو مولو دیواله ته لسونه ور کړی دی جوړی د اشپیګه مولو د جوړی یو کاس تر ازي مولو ویل جوړی څه نقصان خو نه ده شوی کنه جنی نقصان نه ده شوی خیر ده کمالی نقصان مو جنی خو نه ده شوی مولو څه دی قسم ده سهیل خپل ځون ته نه جوړم ترور زینب ته د جوړم هغه وخت ته جوړم څه کله ولا سم شپه روغله کنه ظالمانو خیمه سوي وی کی واخیمه پوتی واغه نیمه سوي نیمه پوتی وا خو خبر یې کنه خبر هاره وا ورمنه برتلا ورمنه بدلا ساویر کولا شوک بروغله ورمنه ته ویل او ورمنه ظالمونه د اکبر ود شلونه یولل ورمنه بودویل از زندایم بلا ورمنه براغلا مونې قسم ود سریوله ورمنه بودویل ما خپکیګا د علی میړه لور زنده ده خدا جمله بل غور ارشاد ده الله زدارو هاره وا ورمنه بردلا او د حسین وړا بلبل سکینه راغلا د ترور بکری پیڅای ونه ولا څه دو دی ترور زینب ظالمونو مون د وی ګوګشوریوله بیا د څو دی ترور خبره کنه خبره ظالمونو مون د اصغر گهورا یولا ورمنه بدل ساویر کا خو مظلومه سوره ده سوره ظلم ور باندې شوه ده الله زدارو آغا ورمنا سوري زمیرسترګ نو لیدلی آغا ورمنا ظالمانو شوم بازارو شوم دربارو کی وګرځولا شوم بازار ده سجاد مولای وځوي ډیر جوړول ده مولای ډیر جوړول ده شوم بازار ده چوي وا چټي روړه چوي وا پرچا روړه مولا کلا پرچی کلی کل پړاو مولا پښړا شو حد مولا به هوش پرېوت چي لیکلیو پرچی کی مولا ولید ظالمانو پرچار استولید شام بازار کی خلق ویلار دی ظالمانو د سلیکلی دی آشمریا د علی لور لگا کجاوی نہ کوزا کو شام بازار کی پیدل روان کو د علی لور لگا پیدل روان کو مولا کلا دا جمله واورید مولا بیهوش پرېوت خو علی لور دوره میړانه وا کنه دوره میړانه وا دي ځکه نه د جوړېدلی جار د شم یو ځای د تحیم دي ځای کې د علی لور نه وجوړېدا کربلا کې نه وجوړېدا زمانو جنازي ولید نه وجوړېدا خو یو ځای د سیده یو بل بازار ده یو ځای د سیده قافله د نګدي کېږي شام دربار ده ورمنه ډیره په ژړا شو کوکی وکی سجاد مولا را غتروره تو خو مو د دلسار کوله ویلې په ژړا شوه څه واجه ده جا ترورے کربلا کی د حسین زخمی سینہ ولید په ژړا نشوه کربلا کی د اکبر زخمی سینہ ولید په ژړا نشوه تروري زینب د سکینہ وړي کی خپې د تڼو کی ولید نو جوړی ده تروري زینب ویل جوړه څه واجه ده دا جمله لګاو اوري ورمنه څه ودی مو سجاد زویا یو سوال د تکوم سوال مومنه بیا نه جوړم مو سجاد زویا زکه د جوړم ظالمانو څوڅواره مو مقتد اکبر قتیل ودرولو ظالمانو دویا مو د اکبر قتیل مختمر ولی شمر باندې خدای لعنت وګای ورمنه دا جمله یو اورید اندای ویلا ورمنه سب ورمن ته تکلیف کوم واجنه ملويږي غاګي وګو ظالم لگا دا اکبر من غلل راوړو ظالم براغلو دا اکبر من غلل ونیول
آغا مرغلل آغا نزاد زکومی نزی کی دا اکبار مرغلل لوائی ورمن مختبی روالگ ورمن تکلیف سر شون دربار در ورسی دا خیری جملی دی زکیر دا پورا سکلا ورمن در ورسی دا کنا دیر میڑانی وادا توستا پاتا دے خویی چی دربار دروازی مختوا دری دا ظالم حکومه کو سو ورمن نو بسوئی ورمن غاگ وکو اموراگو کی دالی وی نده ایچو مجور شتو ده چمو دربار تنو بسی دورا چوک نو چوکی دورا تاکات نو سورمن نو بسلی وائی خو یو نا جمله وورا یو وقت سی روغلو سورمن ای بد شورور نزی تستر یو وگڑا ولی مولود جوڑی ورمن سترگی وگڑا ولی ده حسین سترگو نکور ده وخی روانشوے شنڈی دی خوریگی مولاد سو دے آئی ستر منی خوری زائینا خد پئی گم چوک دن بسائی نجی خو خوری اخیری منزل دے انکار ولکی دربار تنوزا اللہ زدانو ورمنیو شارتو تلگولے دے ورمنت سو دے آئی ورورا نوازم بلا خوری کل نوازی ورورا تبت شایے تو سترگی نشام لیدائی تا دیر جوڑی ورورا حسینہ علم دور توی استرگی پٹی کی چو پوری علم دور استرگی پٹی نوی گڑی زدار بورتا ننوزا اللہ 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 اللہ